قدرمنو کتونکو په څنګ کې ناست داسې شخصیت سره چې د تعارف محتاجه هم نه دی، دغه سره د موجوده حالات چې کم دي په بار ملکونو کې دغه سره په دې حالات باندې خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی دا راته ووایي د تېرو 3 میاشتو نه زمونږ پاکستاني مسافر په دغې ملکونو کې د کرونا د لاکډاون د وجې بېروزګاره شوي دي او بل خوا په دیرو باندې دننه ناست دي او بل خوا چې دی پاکستاني مړي په تلاجو کې هم پراته دي. تاسو د پاکستان موجوده ګورنمنټ چې دی او د امبیسو کردارونو په حق باندې څه وایو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د ملکن ټي وي او د خاص کار د آفتاب خان مشکور یم چې هغوی نن ډېر په اهم موضوع باندې چې کوم دی رایله او هغوی سوال کوي. دراصل خبره دا ده چې د کرونا وایرس نه مخکې د خلیج ممالکو کې او په بار ملکونو کې چې څومره مسافر وروڼه پاکستانیانو نو هغوی په یو ناره باندې د عمران خان ګورنمنټ لا ووټ ورکړی و چې یاره تبدیلي به راځي، موږ غریبانان به مسافري ختمیږي، ځکه چې ډېر شنه باغونه هغوی ته ښودلی شي و چې دلته به چې کوم دی نو په کروڑونو نوکریږي او دلته به ډېر څه چې کوم دی نو تاسو ته میلاویږي. نو په هغه حواله باندې چې کوم دی نو دغه رونو په عمران خان په ګورنمنټ راوستو کې ډېر اهم کردار دی، ځکه چې اکثر به دا رونه راله او په ایرپورټ په چې کوم دی نو پاسپورټ داسې بره کو چې یاره موږ تبدیلی دپاره راغلي یو او تبدیلی په نوم باندې چې کوم دی نو ووټ ورکوو، ووټ له راغلي یو. نن کرونا وایرس چې کوم دی نو دا د عالمي وبا ده په ټوله دنیا کې ده، خو په دې حواله سره د عمران خان ګورنمنټ چې کوم دی د هغه کردار چې کوم دی ډېر کمزوري دی او ډېر منفي کردار دی، ځکه چې د ملک په حالاتو د نن هم چې کوم دی چې کله لاکډاون کول هغې نه مخکې د دوی سره چې کوم دی هېڅ قسمه د کرونا په حواله سره څه خاص پروګرام نه و چې د هغې مخنیوی کړی وي. او بیا دغه رونه چې کم رونه لګیا دي د پاکستان په معیشت کې د ټولو نه اهم کردار ادا کوي، ځکه چې د پاکستان معیشت چې کم دی چې څه سهاره ده نو دا غیر ملکی پاکستانیانو په دغه باندې د په وسایلو ده چې هغوی کم وسایل هلته مزدوري کوي او پاکستان ته رالیږي، په دې د پاکستان معیشت چلیږي. او نن په کرونا وایرس کې هغه خلک چې کم خلک نن د پاکستان د ګورنمنټ د تعاون محتاج دي، د هغې باوجود نن د عمران خان ګورنمنټ چې کوم دی نو د هغوی نه چاندې غواړي چې هغوی په داسې حالاتو کې دي چې هغې غریبانان خپله د هنډیوالۍ خرچه نشي برابرولی، ځکه چې بار چې کم دی نو په سعودي عرب کې کرفیو د مزدورۍ ته وتی نشي، دننه په یو دیره کې چې کم دی څلور 15 کسان غریبانان چې کم دی نو هغه دیره دي او د مزدورۍ حالات بار خراب دی، هغوی سره چې کوم دی نو خپل وسایل نشته. بل خوا د بدقسمتۍ نه د ګورنمنټ کردار چې کوم دی نو هغه دومره کمزوري دی چې د دې تصور سړی نشي کولی، او دا سړی ویلی نشي چې په پاکستان کې ګورنمنټ شته دی او زه پاکستانی یم. یاره دا ګورنمنټ شته دی، د سټیټ مثال د مور دی، د ګورنمنټ مثال د مور او پلار دی، او هغه سټیټ او د هغې د حکمرانانو کردار دومره منفي شي چې نن بېیارو مددګار چې کوم دی نو ورسیز پاکستاني چې کوم دی نو هغه په روډونو ناست دي او د خپل امبیسۍ مخې ته چې کوم دی هغوی په قطارونو کې ناست دي، او د هغې امبیسۍ دومره کمزوري کردار دی چې نن چې کوم دی د پاکستان د هغه خلکو چې د کمو خلکو د پاکستان په دغه معیشت کې د ټولو نه اهم کردار دی، هغه چې کوم دی ریډ کې هډ حیثیت لري، هغه خلک چې کوم دی نو نن بېیارو مددګار ناست دي، د هغوی مړي چې کوم دی نو په تلاجو کې تاسو وایې په تلاجو کې د سعودي ګورنمنټ نالي ما وختي کاته چې کوم دی نو په گاډو کې په ورستي سیټ کې مړي پراته دي، په دیرو کې د خلکو سره مړي پراته دي، او هغه ورته چې کوم دی نو جاړي، د هغې چې کوم دی نو سره ماشومان بچي دي، هغې چې کوم دی نو جاړي، او د بیسۍ دومره منفي کردار دی چې هغه دا رول ادا کړي چې د سعودي ګورنمنټ سره خبره وکړي چې هغوی له په هسپتالونو کې په تلاجو کې ځای ورکړي، او د هغې دپاره چې کوم دی خاص کر کم سے کم چې کوم دی د مړو دپاره په دغه چې کوم دی نو په هنګامي بنیادو باندې چې کوم دی نو دوی کار وکړي او خصوصي پروازونه وچلوي او هغه چې کوم دی نو پاکستان ته راولي. بل خوا د بدقسمتۍ نه زمونږ د هوابازي منسټر دغه وایي د غلام سرور خان وایي چې که د چا سره ټیکټ نه وي نو هغه ملک ته نه راځي،
نه چې چا سره ټیکټ نه یا به ته ملته راولې دا په سټیټ باندې فرض دي چې نن په کرونا وایرس کې چې کم دی نو کم خلک لګیا دي او هغه غریبانان هلته هغوی ته مړي پراته دي هغه بېروزګاره دي نو پکار دا ده چې موږ په ټیکټ کې هغوی له رعایتي نرخ ورکړو پکار دا ده چې د هغوی مړي بلا معاوضه موږ چې کم دی نو پاکستان ته راولو نو له بدقسمتۍ نه موږ نن هغه ټیکټ چې کم ټیکټ په 500-600 ریالو نن چې کم دی هغه په 2000 ریاله دي او هغوی چغې وایي او د هغې باوجود ګورنمنټ نوټس نه علي چې دا ولې په 2000 ریاله دی نن چې کم دی په ټوله نړۍ کې وګوره پیټرول خو سړی نن چې کم دی نو 11 دغه له راغلي دي بلکې پرېږدي په دغه کې په نورو ملکونو کې او د بدقسمتۍ نه نن دلته هم چې کم دی نو د هغې ریټ چې کم دی د اسمان سره خبرې کوي نن 74 او 75 روپۍ دی نو په دې حق باندې د ګورنمنټ کردار چې کم دی نو ډېر کمزور دی زما دا مطالبه ده د ګورنمنټ نه چې فوري طور چې کم دی نو خصوصي پلایټونه چې کم دی د ورسیز د پاره وچلوي هغې چې کم دی نو راولي هغې سره په ټیکټونو کې رعایتي نرخونو چې کم دی باندې راولي کم مړي چې کم دی هلته پراته دي ورسیز کې هغه چې کم دی بلا معاوضه فوري طور چې کم دی نو پاکستان ته راورسوي او بیا زما بل یو مطالبه ده بار چې کم دی دا رونه راځي او هغې چې کم دی دا وایي چې کم خلک د بار نه اوس هم راشي نو په دې باندې خو د ګورنمنټ د هر چا حق دی که په اقتدار کې دی او که په اپوزیشن کې دی خدا چې کم دی خو د سټیټ چې کم دی حکومت پاکستان دی د هر چا په حق دی د خپلو پاکستانیانو په حق دی اوس دوی لیست ورکوي او په لیست باندې چې کم دی نو د MBC په لیست باندې خلک راچوتیږي دا انتهایی چې کم دی نو زیاتې دي ظلم دی د دې خلکو سره پکار دا ده چې په دې کې دی د MBC کردار چې کم دی نو د څه مداخلت نه پاکي چې څوک پیلې آی او پیلې پای چې څوک هم مخکې راغلي په کار ده چې هغو خلکو ته ټیکټ ورکړي شي بیا چې کم هغه خلک راوستي شي دلته کې نو بیا چې د هغې کله ټیسټ کېږي او د هغې کله چې کم دی نو کرنټینیا ته ځي نو زما د ګورنمنټ نه مطالبه ده چې د هغوی نه د چارجز نه کوي د هغو سره غریبانانو سره د چارجز څه دي او خو هلته په دیرو کې سروالي بروالي ناستو دغه شانتې او نن چې کم دی نو په قرضو په ټیکټ باندې راشي او دلته په قرنطینیا کې چې کم دی 15 ورځې او 20 ورځې تاسو واچوئ او د هغې باوجود چې کم دی نو دا د ټیسټ پیسې دي او دا د خوراک پیسې دي او دا د چای اوبو پیسې دي هغې غریبانان چې کم دی نو دغه شانتې ناست دي نو زما د ګورنمنټ نه مطالبه ده چې کم خلک تاسو دلته کورنټاین کې د هغې نه چې کم دی اس قسمه چې کم دی نو معاوضه ماخلی او هغو سره هغه سلوک وکړئ کم سلوک چې تاسو دلته د خپلو پاکستانیانو سره کوئ دغه هم هغه پاکستانیان دي څه بل څه نه دي خو د دې ملک د سوکالۍ دپاره د خپلو بچو د رزق ګټلو دپاره چې کم دی نو بار ملکونو کې لګیا دي او مزدورۍ کوي په آخره کې مسافر ورونو ته په موجوده حالاتو کې څه پیغام ورکوي مسافر ورونو ته دا وایم چې ورونو دا کرونا وبا چې کم دی نو دا د پوره دنیا کې ده کوشش دا وکړئ چې احتیاطي تدابیر اختیار کړئ دغه چې کم دی نو ماسک او د سماجي فاصلې چې کوم دي د دې خاص خیال وساتئ او خاص کر د سینیټایزر چې کم دی د دې د استعمال خیال وساتئ د خپل صحت پوره خیال وساتئ انشاءالله زموږ د خپل رب نه دعا ده چې انشاءالله دا وبا به ډېره زر ختمه شي او د الله رب العزت نه چې کم دی دا سوال کوو چې دا د پوره عالم اسلام او د مسلمان دپاره د هدایت ذریعه وګرځي دا وبا ختمه کړي او دا چې کم دی نو په دې مسافر ورونو او په خاص کر پاکستانیو باندې دا اسانه کې ځکه چې موږ کمزوري یو غریبانان یو موږ چې کم دی نو د دې کرونا او د دې وبا او د دې قدرتي آفاتو مقابله نشو کولی دوی وایي چې کم دی نو موږ به د کرونا مقابله کوو موږ وایي چې نه موږ د کرونا مقابله نه کوو موږ به د الله رب العزت نه سوال کوو چې خدای پاکه دا کوم وبا راغلې ده دا وبا په خپله شانه لایقه سره د پاکستان او د مسلمانانو نه ختمه کړي قدرمنو نن سبا زموږ په ملکونو کې خاص طور په سعودي عرب کې متحده عرب امارات کې قطر کې کویت کې عمان کې زمونږ پاکستانیان په لکونو مسافر ژوند تیروي او هغوی چې کم دی د کرونا د وبا د وجې د مختلفو مشکلاتو سره مخ دي نو مونږ یو خپل خوږ ملګری راوستی دی دغه سره به هم خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام د ملاکن ټي وي کتونکو سره خپله مختصر پیژنګلو کې زما نوم شان خان دی او زه د فارمیسي ډپارټمنټ پېښور یونیورسټي سټوډنټ یم او د درګۍ بازار اوسیدونکی یم شانهان دا راته ووایه د سعودي عرب کې چې کوم حالات روان دي د هغې په حق باندې تاسو څه وایئ د ټول نه مخکې خو به زه تاسو ته ووایم د مسافرو یو تعارف به تاسو ته وکړم چې مسافر څه ته وایي د هغې نه پس زه بیا ستاسو په کوېسچن باندې راځم
نو مونږه په سوشل میډیا باندې د خپل پالیټیشن په تقریرونو کې د وزیر اعظم سے په تقریرونو کې مونږه بار بار یو ټکی اورو چې هغه وایي اوورسیز پاکستانی یا مونږه د هغې په اردو کې داسې ویلی شو سمندر پار پاکستانی په پښتو کې مونږه ساده داسې وایو چې مسافر. نو دا څه ته وایي؟ دا هغه پاکستانی دي چې کم د پاکستان نه بهر هغوی هجرت کړی دی، مطلب د روزګار دپاره یا هلته سیټل شوي دي اوسیږي، او د هغوی یا نور چې کم هلته اولاد پیدا کیږي، دا ټول دي ته مونږ وایو اوورسیز پاکستانی. د دې تعداد تقریبا نن سبا 88 لاک دی په ټوله دنیا کې، چې د ټول نه زیات دا په د خلیج ممالک کې دي، یمن، عمان، دوبۍ، سعودي وغیره دا قسم ملکونه دي. په دې کې د تعداد تقریبا 47 لاک دی. او څنګه چې تاسو تاسو کو د دوی د مشکلاتو باره کې نن سبا خاص کر د کورونا په دې موجوده حالت کې، نو یقینا هغوی چې کم دي خپلو دیرو پورې محدود شوي دي، روزګارونه یې بالکل بند دي. نو زمونږ چې کم ګورنمنټ دی هغوی ته پکار دي چې هغوی دپاره چې کم ادارې جوړې شوي دي، کم او پی ایف دی، چې کم اوورسیز پاکستانی فاونډیشن دی، یا چې کم منسټري اف اوورسیز پاکستانی اینڈ هیومن ریسورس ډیولپمنټ زمونږ یو اداره ده، یو جدا منسټري ده، چې هغوی د دې په باره کې لږ سیریس شي. د دوی دپاره څه وکړي؟ دوی دپاره چې کم هلته کو زمونږ کم سفیران دي د هغوی دپاره دوی فاینانشل ایډ د پیسو په مد کې مدد وکړي. د دې نه علاوه دوی څه وکړي؟ زر تر زر د هغې علاقو نه را بهر کړي، ځکه چې د هغوی چې کم خاندانونه دي هغوی دلته هغوی په تمه دي، او زمونږ یو د اکانومي یو لویه حصه چې کم ده هغه په دوی باندې ډیپنډنټ ده. تقریبا دوی زمونږ 2137 ارب روپۍ د سټیټ بینک د ډیټا مطابق چې هغوی 2017 کې دا ډیټا اخیستې وه چې 2137 ارب روپۍ دا چې کم پاکستانی بهر دي دوی زمونږ ملک ته هر کال رالیږي. نو زمونږ ګورنمنټ ته پکار دي چې دوی زر تر زره زمونږ دغه مسافرونه د دغه ملکونو نه را بهر کړي او خپل ملک ته راولي. د تیرو 3 میاشتو نه زمونږ پاکستانی په دغه ملکونو کې د لاکډاون د وجې په دیرو دننه ناست دي او بېروزګاره شوي هم دي، او بل خوا زمونږ پاکستانی مړي په تلاجو کې دننه پراته دي. نو حکومت لا او د امبیسو لا داسې څه کردار کول پکار دي؟ په دې هکله تاسو څه وایئ؟ زمونږ چې کم امبیسیز دي هلته زمونږ چې کم دا ارګنایزیشن دي مختلف، دا مونږ چې مخکې ذکر وکړو چې اوورسیز پاکستانی فاونډیشن یا زمونږ منسټري اف اوورسیز پاکستانی اینڈ هیومن ریسورس ډیولپمنټ، د دوی مقصد هم دغه دی چې کم زمونږ اوورسیز پاکستانی دي، کم مسافر دي، د هغوی هلته کم قسم مشکلات هم راځي، د هغې حل کول دي، د هغې چې کم پاسیبل سلیوشن دي هغه راایستل دي. نو دا چې کم دی یو نازکه موقع ده. زمونږ تعداد ذکر کو تقریبا 88 لاک زمونږ پاکستانی بهر دي، چې دا یو ډېر غټ تعداد دی، او سره تعداد سره هغوی زمونږ د اکانومي یو لویه حصه په هغوی باندې ډیپنډنټ ده. نو زموږ حکومت لا پکار دي چې کم یوازې مړي دي او کو ژوندي دي چې د هغوی دپاره داسې بندوبست وکړي چې زر تر زره خپل ملکونو ته راوړي. او بل زمونږ عام روټین کې هم چې کم زمونږ بهر ملک پاکستانی وفات شي، نو د هغوی دا پروسس ډېر زیات لینتي وي، تقریبا 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې هغه مړي پراته وي. نو د هغوی چې کم دننه ټول باډي خالي کړي او بیا هغه چې کله پاکستان ته راوړي نو هغه د کتو لایق نه وي، نو زر تر زر هغه چې کم دي دفن کړي. نو په دې موجوده نازک حالات کې هم چې څنګه دا نور ملکونه د خپل شهریانو دپاره کردار ادا کوي، نو زموږ پاکستان ته هم پکار دي داسې زر داسې پالیسیز جوړ کړي چې هغه مړي چې کم دي زر تر زره خپل ملک پاکستان ته راوړي. شان به اداره ته ووایي چې مسافرو ټول عمر خپل خاندانونه هم ساتلي دي او د پاکستان په معیشت په مضبوطیا کې هم کردار ادا کوي. نو موجوده حکومت لا د مسافرو دپاره څه کردار ادا کول پکار دي؟ څنګه چې موږ مخکې ذکر وکړو چې زمونږ کم اوورسیز پاکستانی دي، هغوی زمونږ په معیشت باندې ډېر غټ زیات اثر دی. مونږ ذکر کړه چې 2137 بلین روپیز چې کم دي هغوی پر یر زمونږ ملک ته رالیږي. نو زمونږ ګورنمنټ ته هم چې کم دی څومره چې د هغوی زمونږ د معیشت باندې د هغوی اهمیت معیشت کې هغوی اهمیت دی، د هغې مطابق هغوی سره ډیل کول پکار دي. هغوی دپاره د هغوی خاندانونو دپاره د هغوی دپاره چې څنګه عام مونږ الریډي کوو هم د عوام دپاره زمونږ ګورنمنټ کوي دا راشن وغیره. نو دې سره سره زمونږ چې کم ګورنمنټ دی دغې خلکو لا چې کم پاکستان نه بهر دي د هغوی خاندانونو دپاره خصوصي پیکیجز بندوبست کول پکار دی. او دې نه علاوه چې څه هم نور هغوی سره پاسبلیټیز وي، خپل پالیسیز د هغوی دپاره جوړ کړي چې هغوی زر تر زره سټیبل شي په خپل ملک ته واپس راشي. شان بای مسافر رونو ته په دې مشکل حالاتو کې څه پیغام ورکوي؟ زمونږ مسافر رونه چونکې خپل خاندانونه پرېښي دي، خپل ملک یې پرېښی دی، نو د هغوی زړه ماشاءالله ډېر مضبوط دی، د هغوی د خپل پاکستان سره ډېره زیاته مینه ده. خو د دې باوجود د هغوی د ډاډګیرنې دپاره به موږ دومره ووایو صرف چې انشاءالله زمونږ د ګورنمنټ نه دا امید دی
چې په دې نازک موقع باندې په دې نازک وخت کې به خپل عوام یوازې نه پرېږدي او د هغوی لپاره به انشاءالله چې څومره هم د هغوی نه پاسبل وي هغوی به د هغې لپاره کردار ادا کوي او موږ پرزور دا خبره کوو خپل ګورنمنټ ته خپل امبیسیز ته خپل نور دغه ارګنایزیشنز ته چې کوم د اورسیز پاکستانیانو دپاره کار کوي چې هغوی خپل کارونه خپل هلې ځلې نورې هم تیزی کی او زمونږ دا چې کوم زمونږ پاکستانی دي دا زر تر زر زمونږ خپل ملک ته راولي او زمونږ چې کوم اورسیز پاکستانی دي هغوی ته دا درخواست دی چې انشاءالله تاسو به زر تر زره زمونږ ګورنمنټ خپل پاکستان ته راولي.